اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته اورېدونکو ته د زړه د تله سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای مو تل روغ جوړ او خوشحال لره. ملګرو پوهېږم موږ او تاسو بلکې ټول پښتانه چې یو ځل د پښتون وطن د خویندو د میندو د وروڼو د سپین ږیرو درد لږ هم څه احساس لري، هغه ټول په دې ورځو کې غمجن دي. یو کربلا ده د رمضان په روژه کښې په عام ولس باندې، په ماشومانو، په سپین ږیریو، په ځوانانو باندې ډېر بېرحمه کاړتوسو ګولۍ وورېدلې د هغې فوج لخوا چې د اول ورځې نه د هغې ریاست لخوا چې اول ورځې نه پښتانه وژني. یوه ورځ هم زموږ داسې تېره نه شوه یا خو پکې مړي وشي، شهیدان وشي، یا که هغه نه وشوه د شهیدانو ورځ وي زموږ. نو دا د ډېر وخت نه دغه لوبه روانه ده. په دې خاوره باندې د ترهګرۍ جوړولو دپاره د خلکو ډالر اخیستل. یاد به وي ټولو ته، که یاد نه وي تاریخ پکې وګورئ چې کله هم ضیاءالحق په دې خاوره باندې ترهګري اول امریکې ورته وویل چې اډې یې جوړې کړه، نو امریکې 80 کروړه ډالره ورکولې. ده ورته وویل چې دا خو زموږ دپاره د مونګپلو پټوکی دی. او بیا 220 کروړه ډالره یې واخیستل. بیا د دغې په پروموټ کولو باندې پیسې واخیستې، بیا د دغه د ختمولو په نامه باندې پیسې ډالر یې هم واخیستې او پښتونخوا یې ړنګه کړله، برباده یې کړله. نن چې وګورې هم په یو ځای کې موږ پښتانه کښې نه ولیدل چې چېرته د سیندیانو د بلوڅانو یا پنجابیانو دلته چیرې کچې آبادۍ وي. د پنجاب په هر ښار چې اسلام آباد چې پنډۍ کښې دلته به د پښتنو کچې آبادۍ وینې چې جوړې وي. معاشي هم برباد و، په هغې د پاسه باندې مسایل یې زیات دي. هغې مسایل دپاره که احتجاج کوې هغه هم نه درکوي. یو قسم احتجاج صرف ولاړ دی چې د دغې فوج چاپلوسي، دلالي او د دغې بوټ چاټۍ دپاره یې کوي. هغې به کوریج هم په میډیا وي او هر شی وي که ته چیرې د دغې ظالمانو، د دغې جابرانو، د دغې د جبر او د ظلم مخالفت کوي چې دا مه کوه، بیا ستا الټه بېعزتي ده. په دې خاوره باندې د عزت ژوند خو پرېږده، د عزت مرګ نه درکوي. مړ دې کي بیا په هغې نه پاسه دهشتګرد درته وایي. او بیا یعنې دا ظلم زه به کوم درته بیان کومه. سمپلي یعنې په دې باندې تقریبا ټول پښتانه پوه دي چې په دې خاوره څه لګیا دي او څه به کېږي. موږ چې دا اواز نه اوچتولی هم دا لوبې را سره روانې وې چې اوچت مقام نه دی پرې پرېږدي. یعنې مطلب په هېڅ صورت کې تا ژوند ته نه پرېږدي. دا مسله د دغې نه ده چې تا اواز اوچت کړه بیا ته چې اواز دې نه اوچت کړی، په هغې نه د زیات مرګونه وو، په هغې نه د زیات ضررت وو. اواز دې چې نه اوچت کړی چا شمارلی هم نه. اوس خو دومره ده چې ستا اواز خو راغی، یعنې ته ټول خو په یو ځای چېرته سره ودرېږو. نن په دې خاوره باندې هغه علي وزیر چې دهشتګردو خلاف یې اول د تروریزم خلاف په ټولو نه اول د واڼه په خاوره چې کله راغله اول اواز د دغې خلاف د ده ورور و مشر د ده خاندان دغه اوچت کړ او په فاټا کې اول شهید، اول ټارګېټ کېدونکی شهید فاروق و. بیا دغو لښکرو جوړ کړل د دغې قام چې دی یې سربراه و د ده فیملي، هغه یې شهیدان کړل، د ده ورونه، د ده پلار، د ده فیملي دی ټول شهیدان کړل. د ترهګرۍ سره دوی ډېره اوږده مبارزه وکړله، د ترهګرۍ خلاف، د ریاستي ظلم خلاف، د دغو دواړو خلاف دوی اواز پورته کړ. نن یې دی د ترهګرۍ په عدالت کې پیش کړ. هغه سړی چې ټول عمر یې د ترهګرۍ خلاف جنګ کړی دی، هغه دی د ترهګرۍ عدالت یعنې بې عزته کوي، د عزت ژوند نه درپرېږدي، د عزت مرګ نه درکوي دوی. او بیا د علي دپاره په اسمبلۍ کې چې څومره اپوزیشن و هغې د ده د پروډکشن آرډر دپاره هغه وکړه چې پروډکشن آرډر دی جاري کړي. پروډکشن آرډر مطابق ډایرکټ دغه چې کوم سپیکر وي هغه جاري کړي، هغه د اسمبلۍ غړی راتللی شي. خو هغه د پی ټي آی چې کوم هلته حکومت و هغې رد کړه. او بیا نن اطلاعات راځي چې په اسمبلۍ کښې د محسن او علي د سیټ ختمولو دپاره هم پی ټي آی بیل رامخته کوي. او بیا مرکزي حکومت د عوام په خبرو یقین نه وکړ. د وزیرستان د هغو ځوانانو ماشومانو ویډیو چې دوی په وینو کښې ښخ وو، د هغې پروا یې نه کوله او د یکطرفه آرډر یې جاري کړ. بېخي تحقیقات نه وکړل، بس چې څه د دغې ظالم مجاور فوج بیان و هغه یې ډایرکټ خپل کړ، بس دغه دی.
بیا په علي نه بعد اوس د محسن د نیولو کوشش کیږي. علي محسن څوک دي یا پی ټی ایم څوک دی؟ هر هغه آواز چې د مظلوم دپاره اوچتېږي دا د دغې دپاره تړلی دی. یعنې د پښتونخوا هر بچی په دې کې ځان ویني، هر یو دی د پښتونخوا. دوی ته د نور د څه شي سزا ورکوي؟ د دغې شي چې ولې دې ته آواز پورته کړه. کنې دلته خو نور هم د علي په نام د محسن په نامه به نور پښتانه وي چې چا د دغو دپاره یعنې نه دی یو آواز اوچت کړی، یعنې هغه هم نه نسي. دغسې به د داسې خاندانونو هم تعلق لري. خو دا ولې؟ ځکه چې د پښتونخوا آواز، د پښتنو آواز یې پورته کړو. او په څه ناڅه طریقه خو دوی پښتانه هر وخت بوختې لګوي. په دې وخت کې ملګرو بیخي به حوصله برابره ساتئ، بیخي به یو سیکنډ نه پر شا کېږو نه پر شا شوي یو. مونږ په قرآنونو قسمونه کړي دي. دا ظالمان نور څه شی کوي؟ مونږ په قرآن باندې یو بل سره وعده کړې ده چې نه خرڅېږو نه ټیټېږو نه ډارېږو، هر کله هر وخت به په میدان ودرو، کله هم پر شا نه ځو. په ښه درنه حوصله سره، په ښه سړه سینه سره، پر امن طریقه سره احتجاج کول، جلسه کول، جلوس کول، دا زموږ د ټولې دنیا د نړۍ د قانونونو، آیینونو، مذهبونو په هر شي کې انساني حق دی. دا قطعاً هم موږ هر وخت یې کوو. او اوس په دې هکله باندې په پېښور کې فیصلي چوک باندې درنه شروع ده، اوس به تقریبا شروع وي. دا درنه تعزیتي درنه ده. دغه ته د ټول خیبر پښتونخوا چې څومره خلک دي هغه د ځان ورته راورسوي. او د جنوبي پښتونخوا په هر ښار کې به له سبا نه احتجاجي درنه کینی. ملګرو زموږ مطالبات دغه دي: علي وزیر دې فوراً رها کړي، دا دروغجن اف آی آر دې لرې کړي، یو کمیشن، تحقیقاتي کمیشن دې جوړ کړي د سینټ، دا دې واري د سینټ کمیشن، د سینټ ته یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړي او هغه دې د تحقیقات دپاره ولري. په دې تحقیقاتو کې چې کوم کسان ملوث وښکارېږي په هغې د اف آی آر درج کړي او بیرته د هغې ته سزا ورکړي. او بیا په فاټا کښې د انتظام د فوج نه واخلي او عام انتظامیه چې کومه ده هغه ته دې ورکړي. دوی د په خپلې کلې کې اوسېږي، په بارډر د اوسېږي، د عام انتظام چیک پوسټ دا د عام انتظامیه ته حواله کړي. په دې نور چې کوم زموږ د پی ټي ایم څومره هم او چې کوم شهدا شوي دي، کوم زخمیان شوي دي، دغه اوس زخمیانو ته تر اوسه پورې دوی لاره نه ورکوي. تر اوسه پورې زخمیانو ته لاره نه کېږي. 14 شهیدانو لیست خو موږ اپلوډ کړو، خو دا شهیدان اوس اطلاعات راځي چې نور هم زیات شول. هلته خلک د خوراک څښاک خو هلته اوبه ډېرې، خو د خوراک سامان تقریبا د 4 ورځو د کرفي د وجې ناپید کېږي. دا به خلکو لارې د 1000 تر 1000 کرفي لرې کړي، خلاصې دی کړي چې هغه خپل ژوند وکړي. او بیرته په دغې واقعیا نه پس احتجاج کوونکي چې څومره ملګري یې نیولي دي هغه دې خلاص کړي. د دغې دپاره به ښه پر امن طریقه سره احتجاج وي، درنه به وي. نو ملګري ته خو هسه چې یو به دوی پر امن وي او بل به احتجاج ته راځي چې څه هم په اشتعال کښې را نه شي. دا اشتعالي او سامراجي او استعماري قوتونه دا هر وخت د اشتعال کوشش کوي. زموږ ملګري به په دې ډول سره په اشتعال کې نه راځي. دوی به په پرامن طریقه سره درنه کوي او خپل مطالباتو نه منلو پره دا درنې جاري وي. نورې د پی ټي ایم مطالبې چې کومې دي هغه به خپل ځای وي، په هغې به خپله کیسه کېږي. دا اوس چې کومې درنې دي دا به د دغې واقعې په حواله باندې وي او د دغې واقعې سره تړلي چې څومره مطالبات دي د هغې په هکله به وي. خامخا په دا واقعیا دا خلک چې چا زخمي کړی دی، چا شهیدان کړی دی، چې په دې اف آی آر درج شي او دې ته سخته نه سخته سزا نه وي ورکړې شوې، تر هغې پره به دا درنې جاري وي. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. ملګرو څوک هم چې په کور پاتې نه شي، دا وخت د ننګ وخت دی په خپله خاوره باندې. څوک هم چې په کور پاتې نه شي ټول ضرور شرکت پکښې وکړئ او په کور کې څومره هم څوک شرکت نشي کړلی، یعنې زموږ مندې دي خویندې دي هغه د دعاګانې کوي د کام او وطن باندې په داسې ورځو کې چې روژه ده، سخته ګرمي ده، واقعیا خو ټولو ته معلومه ده چې په مچه مداخل کې دوی عام زنانه هم ووالې، هغه په څڼې نیولې وې والې او ځوانان یې وولل. هغې نه پس دوی درنه کوله چې موږ کلي نه شو پرېښودلی، کلي یې په زور پرېښودل. او اوس اطلاعات راځي چې دوی په محسن داوړ د نیولو کوشش کوي
محسن داوړ سره عام ولس ډېر زیات دی دوی درنه په میرانشاه کښې جاري ده د وزیرستان چې څومره خلک دی هغه د میرانشاه ته خامخا ځان رسوي په هغې درنه کې که عید وي که روژه وي موږ به په د وطن دپاره په درنه کښې او په دغې میدانونو باندې تېروو خدای مو خوشحال لره تل آباد اوسئ خدای د پښتونخوا همیشه په امن کښې جوړه او روغه لري